تلاوی وی زبا چکم دے دوی دا غشر نستا حفاظت کم واللہ یعصمک من الناس فسیکفیکہم اللہ نبس خامخا کافی کی قصہ دبار دوینا اللہ رب العالمین دوی دا شر نما اللہ تا بچ گئی وهو السمیع العلیم او دغ اللہ رب العالمین چے دے السمیع لأقوالکم العلیم بنیاتکم صبغت اللہ دا مفعول مطلق دے یا مفعول به دا کجر مفعول مطلق شی نو بیا معنا لدا دا چې سبغنا الله صبغتا الله مونږ له شکر دې د ایمان او د توحید یو رنگ را کړی دی اول دا په دې وجه غالبا دی او دې وجه رنگ را رواني دا سایلنت کوي بالکل بیا په دغه نه نو یاد سبغنا الله صبغتا الله مونږ له د دین او د ایمان او د توحید یو رنگ را کړی دی شکر دے چې هغه رنگ د اسلام مونږ کې شته نم يهودیت ته ضرورت شته نم نصرانیت ته ضرورت شته زموږ لپاره د اسلام دا رنگ پورا دی او یاد ده چې صبغت الله معنا دین الله نو معنا بیا مفعول به ده یعنی اتبعوا صبغت الله دا الله د دین اتباع وکړي او د دین ته او د اسلام ته صبغه ویل دا رنگ وې دا ځکه چې عیسایان چې نو دا غي سره یو قسم وبوي وسم دي چې یو سړی عیسایت ته راوړي او نصرانی شي نو هغه اوبه چې دي هغه چینا هغې ته دوی معمودیه نو په هغې کې ول داسې یو اوبه ورکړي هغه اوبه په ده باندې واړئ او بیا وایي الان صار نصرانیا حقا وي اوس هغه صحیح عیسایي شغه اوس نه کرسچن صحیح جوړ شو نو الله تعالی وایي دغه اوبه مو پرېږدئ دغه معمودیه پرېږدئ اصل د قرآن او د توحید چې کوم رنګ دی هغه به ځان باندې چړاو کوي او هغه یعنی د اسلام د دین داغه اتباع کوي صبغت الله تاسو تابعداریو کې داغه دین د الله رب العالمین یا الله رب العالمین مونږ ته هغه دین د اسلام را نصیب کړی دی ومن احسن من الله صبغه او څوک دې ډېر ښایسته معنا لا احد احسن نشته یو کس ډېر ښایسته د الله رب العالمین په اعتبار د دین سره یعنی په اعتبار د رنگ سره یعنی دین سره ونحن له عابدون او من خاص الله رب العالمین لپاره عبادت گزاریو یعنی موحدون من عبادت دی والله قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهذا زجر لهم دا صلی الله تعالی غی تزورن اور کوي دغه اهل کتاب او يهود او نصارا ہوتا دغه دی بوي وګوره 4000 پیغمبران یا 70000 پیغمبران دا په مونږ بنی اسرائیل کې راغلي دي نو آخری نبی دا څنګه په بنو اسماعیل کې راغی په بنو اسحاق کې راغی او په عربو کې راغی او په بنی اسرائیل کې راغی نو الله رب العالمین او تفرمایي چې دا خدای الله خو هغه چې الله تعالی نبوت او رسالت کم ځای کې چاله حواله کوي الله اعلم حيث يجعل رسالته دا خو کسبی چیز نه دی دا خو وهابي چیز دی نو الله تعالی هغه ته زور نه ورکوي قل اتحاجوننا فی الله اتحاجوننا معنا اتجادلوننا تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې آیا جګړه کوي تاسو حجت بازی کوي زمون سره د الله رب العالمین په دې دین کې او حال دا چې الله پاک پروردگار زمون دی او هغه پروردگار تاسو هم دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمون د پاره هغه کردار زمونږ دی او تاسو لپاره هغه کردار تاسو دی تاسو په خپل کردار باندې نظر ثانی وکړئ پیغمبران شهیدان کوي او د پیغمبرانو توهین او بی ادبی تاسو محبوب او مشغله ده او د پیغمبرانو تکذیب کول هغه تاسو شعار دی او شکر دې مونږه ټول پیغمبران منو ټول آسمانی کتابونه منو او د ټولو چې کوم دینو د الله رب العالمین داغه د احکامات او باغی باندې عمل پیرایو زمونږه عمل دا زمونږ د غاړې هار دی او تاسو عمل هغه تاسو د غاړې هار دی سوچ په وکړئ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمون د پاره غ عملونه زمون دي او تاسو لپاره غ عملونه او کردار تاسو دي او موږ خاص د الله رب العالمین د پاره مخلصون د الله رب العالمین د پاره اخلاص کوونکیو اخلاص دا یو عمل له چې فرشتو ته پته نه لګي دا هغه عالم الغیب خو نه دي او جنات ته پته نه لګي دا صرف یو الله ته پته لګي چې را دې بنده کې څومره اخلاص ته او دغه څومره للهیت ته د الله سره تعلق او د الله رب العالمین سره محبت څومره دی موږ خاص د الله رب العالمین د پاره په اخلاص سره تابعداري کوونکی
ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل. اس قرآن حکیم خداغی براءت بیان کر خودی بار بار وی دا پیغمبران با یادول نعوذ باللہ وی دا یہودیت مشران او دا نصرانیت مشران. نو الله یو سند دے او یو دا الله سند دے. الله تعالی بدوی کی یوم یهودی نو او بدوی کی یو هم نصرانی نو بلکہ دوی موحدین. دا پیغمبران دا الله رب العالمین بعقیده توحید باندې قائم او دیو الله چې کوم نو داغو طرف ته بلنه او دعوت ورکاو. مستاسو چې کوم خبره خطا ده او د الله رب العالمین گواہی هغه صادق او رښتینه ده. ام تقولون ان ابراهیم ام په معنا دبل بلکې تاسو دا خبره کوي چې په تحقیق سره ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او اولاد دهغي كانوا هودا او نصارى ودو يهوديان او يهود عيسایان. يهوديان په دا يهوديان او عيسایان په دا موږ مشران په نصرانیت باندې قائلو. قل انتم اعلم ام الله. تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې آیا تاسو ډیر خبرېږئ او کنه الله. کار خبره ده چې الله خبرېږي تاسو نه خبرېږئ. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ان لا احد اظلم استفهام انکاری دی او څوک دې ډیر ظالم یعنی نشته یو کس ډیر ظالم د هغه چانه چې هغه پټه کی هغه گواہی عنده من الله چې هغه د بنس باندې موجود د الله رب العالمین د طرفنا. په تورات کې او په انجیل کې دا گواهیان موجود وي چې نبی آخر الزمان دا به مبعوث کیږي او هغه به حق نبی او هغه به توحید په پلیټ فارم باندې قایمي او ټول دنیا او ټول انسانیت به د الله تعالی دین ترابلی. لیکن چې کله دوی ته خبر راغله نو تورات دغه گواهی او د انجیل دغه حق گواهی دای پټکړه او چې کوم دنو هغه چې د لپاره چې زمونږ هغه مالی او هغه جانی کم منافع دي او د خلقو نه کم نظرانی او شکرانی مونږ اخلو نو چې هغه مونږ تبند نشي. نو د الله گواهی سره دا پټه کړه. الله دې نه غړ ظالم بل نشته او نه دی الله رب العالمین به خبر دا غسنه چې عمل کوي تاسو غیلرا. تلک امه قد خلت. دا بیا تکرار دی بظاهر مخکې تیر شی او پیری. یا جواب دا دی چې او تکرار دی خو هر تکرار شنیع نه وي بلکې اذا تکرر تقررهم شتا. او یاد ده چې هغه تلک امه هغه پیغمبران یادول او دا تلک امه دا دغه اتباع یادي. نو الله تعالی فرمایي چې کوم پیغمبران مخکې تیر شوی دي نو داغي په هغه عقیده باندې چې تاسو خپل عقیده نه نو تاسو نه خلاصيږئ. او اوس وی د پیغمبرانو هغه متبعين چې کوم مخلصین او هغه په توحید باندې قائم او کته موږ خدای بچیو الله وی چې د عقیده توحید خپل کې نه خلاصيږي. صرف په دې باندې انسان نه خلاصيږي چې زما پلار نکو داخه خلقو. تلک امه قد خلت منا مزد دغه یو جماعت دی او یو ډله ده چې کوم مخکې بیان شو په تحقیق سره دوی تیر شوي دي او دې لپاره بدله د هغه عمل ده چې دوی کسب کړي دي په دنیا کې او ستاسو لپاره بدله د هغه عمل ده. دغه کې مضاف مقدر دی ما کسبت یعنی جزاء ما کسبت. ځکه انسان له په آخرت کې ما کسبت نه ملاويږي د ما کسبت بدله به ته ملاويږي. او بیا ولکم ما کسبتم یعنی ولکم جزاء ما کسبتم او تاسو لپاره بدله د هغه عمل نه چې کوم تاسو کسب کړی دی په دنیا کې او سوال باندې کولای کیږي تاسو نه عما كانوا يعملون دا هغه سبب بارک چې دوی عمل کوونکي دي هغه لاره تاسو نه بداغي سوال نکي او داغي نه بس تاسو د عمل سوال نکي. نفسي نفسي بي او هر سړی په خپل ماخوذ. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه